دا تصویر په ټانک چې ناست دی ګیر چاپېره د ټوپکې دي د چا دی څوک دی ګرانو کتونکو دا ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش دی او دا د هغه ځای د اپریشن دی چېرته چې ګینګو یو ګروپ په دې کشمور کې کچې مکاني کې دا چېرته کې چې دا ظلمونه روان دي چې ادارې د هغې په ضد باندې ناکامه شوي دي نو د دغه اپریشن انچارج دا ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش صاحب و د دغه ګینګ به کار سودي ته به چوټو ګینګ وي دوی به پولیسو مغوا کول او په دغه اپریشن کې یو شمېر پولیس اهلکاران ترې خو بازیاب کړي او په دې وجه باندې د کراچۍ حکومت او تر دې چې بلاول بټو سره یو ډېره خوږه دوستانه جوړه شوله هغه ټیم کې چې کوم کردار ادا کړو اگر چې دې وخت کې په کچې مکاني او کشمور کې چې کوم ظلم او بربریت او زیاتې روان دی او د دې ادارو په ایما باندې روان دی خلک وړل کېږي خو د ده ډي پي او 400 یو ریکارډ پروت دی ګرانو کتونکو ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش صاحب چې کله 400 ته راغلی زما هم څه ګیلې شکوې وې ول او سوچ په مې کوم چې چاپی وخلی کېږي څه کېږي څه نه کېږي څه روان دی ځکه چې داسې ډېر پولیس اهلکاران مشران راغلي چې دلته چاپی وخلی دی بیا ډیل کړی دی ځان ته خلک را جوړ کړي دي او بیا ته پیسې اخیستې دي او بس په لومړي ځل یو پرشر اچولی دی او بیا د دې ځای نه ښه پیسه وړلې ده او زموږ په نظر کې هغه پولیس افسران فرشتې وي موږ وایو چې افسر دی نو خو بس دا دی نو موږ هم نظر و میاشت نیمه وشوله شروع کې چې څنګه رالو نو دلته کې په 400 کې یو ډېر لوی چیلنجز و هغه سنیچنګ و چوري ډکیتي یو شمېر واقعات په روزاني حسابه سره کېدل دې کې سیټي پولیس او داسې نور چې کوم دی نو مقابلې وشولې ډېر پکې ګرفتار شو ډېرو نه برآمدګي وشوله اوس هم دا نه چې یاره چوري چکیتي هغه مکمل بنده شوې ده خو خوف و خراس ختم شوی دی خلک به د مازدیګر نه کورونو ته دننه کېدل او د شپې 10 بجې خو هم کور ته تللی شي نو د دغه ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش ستاینه کېږي ګرانو کتونکو غټه خبره چې د دې ډي پي او صاحب هغه په ایسپروشو باندې لاس اچول چاپې وخل د هغوی نه یو شمېر څیزونه برآمد کول دا دلته کې عرفان الله خان کړو دا د هغه په ریکارډ باندې دي د هغې نه پس څومره وخت راغلی چونکې د آیس نشه چې کومه ده د تېرو 11 کالو راسې موږ پیژنو او بیا دلته کې دومره زیاته شوه چې 80-90% خلک چې کوم دی نو په بعضې تنګي تحصیل شب قدر تحصیل په دې کې دا خلک دا دنده چلی کومه دنده چې زموږ د بچو پنده ده او ډېر خلک په دې کې وایي چېره بغیر ثبوته بغیر د څه برآمد نه کړل نو زه هغې خلکو ته وایم چې د دوی یو لیست جوړ شوی دی دا د ډي پي او صاحب د راتګ نه مخکې یو لیست جوړ شوی دی کې نېشنل او انټرنیشنل ډرګ مافیا دي دا سپیشل برانچ ډي اس بي ایم آی او دغه شانتې آی بي دغه محکمو نه چڼ شوي خلک چې بیا په هغوی دا لیبل لګولی چې دا انټرنیشنل سطح باندې د ډرګ کار کوي یعنې د آیس کار کوي د نشې کار کوي د سمګلینګ کار کوي هغه لیست جوړ شوی دی او په دغه لیست کې د مندڼي تاڼۍ په حدودو کې د تنګي تاڼۍ په حدودو کې داسې شبقدر تاڼۍ په حدودو کې د دې ډي پي او صاحب په وخت کې چاپي ووهلې شوې دوی چې څنګه راغله نوي ډي پي او چې څنګه راځي 400 ته د هغوی ړومبي ټرانسفر پوسټنګ یعنې سیچوګان اخوا دېخوا کې ډي پي او صاحب میاشو کتل وایي سیچوګانې بدل نه کړل زما ذرایع وایي چې ولې بدل نه کړل په دې وجه بدل نه کړل چې د دې سیچوګانو په وجه یا د دوی په وخت کې دا ګن په دوی په علاقه کې پیدا شوي دي په کار ده چې په دوی باندې زه دا ګن صفا کړم په هغوی باندې تر ډېره ښه دغه ګن صفا کړ ډېرو خلکو سره چې لاس نو هغه یې پرې راونیول اوس هم دا چاپي وخلی کېږي په یو کس باندې سم نه کېږي خو ډي پي او صاحب د ټیم ور خبره کوي خو د بده مرغه په دغه ټیم کې داسې میر جعفر او میر صادق خلک شته چې پیسو تړه نشي خو کولی نو هغوی مخکې نه اطلاع وکړي نو چې چاپه ووالي شي نو هغوی وځي نو زه ډي پي او صاحب باره کې درته صرف دا وایم ګرانو کتونکو چې کله په بنیګاله کې د نیب
چاپه وهله په عمران خان صاحب باندې نو د هغه سکیورټي انچارج هم دا ډي پي او هغه ګرفتاري چې شوې وه یعنې هغه ټیم کې د بنیګاله ټول انچارج چې کوم دی نو دا ډي پي او صاحب و په سخت وخت کې چې عمران خان ته هغه ټیم کې ډېر خطر و نو هغه سکیورټي هم دله ورکړې وه یو خوا د کشمور او د کچي مکاني اپریشن بل خوا چې کوم دی نو دغه د هغې نه پس د 400 د خلکو دپاره دا دې وخت کې ګرانو کتونکو زه یو نه د پولیس مخبري کوم نه یې دلالي کوم پولیس اس ایچ او دی ډي اس پي دی زما ستا نوکر دی حکومت پاکستان پې ښه ډېره تنخوا ورکوي ښه ډېر مراعات ورکوي ګاډي ورکړي دي تیل یې ورکړي دي ټوپکمار یې ورکړي دي او عزت چې ورته میلاو دی دا زما ستا په وجه میلاو دی زما چې کومه د کلي تاڼه ده یو اس ایچ او دی و چې دی چېرته کال کې راغلی دی نه د پولیس مخبري کوم نه دلالي کوم نه جایز او نه ناجیزه ولې بیا مې تعلق جوړېږي د قام په سر باندې چې کوم دی کلم سودابازي نه مې خوښه ده نه کوم او چې څوک هم په ناجیزه کار کې تاڼو ته ځي او پولیس تنګوي پولیس نه مطالبې کوي او بیا پولیس خبرو نه مني هغه سره بیا چې کوم دی زړه بداوي راولي نو دا ناجیزه کوي دا چولټه ناجیزه کوي پولیس پیږي بل پولیس له صلاح ورکول پولیس له مشورې ورکول دا هم د صحافي کار دی صحافي کار څه دی چې په پولیس کې غلا ویني ډایرکټ یې رپورټ کوه چې په میډیا یې ویني خوا په ټي وي خوا په ریډیو وي خوا په اخبار وي دوی تنخوا لي ټریننګونه یې کړي د دوی کار دی اوس یو پولیسوالا ما ته وایي چې او تا ما ته ویلې وې نو ما به دا کار کړی وي تا خو ما پسې په میډیا دا ولې ورکول نو ښه چې زه تا ته ووایم نو ته بیا کې دا خو ستا ډیوټي دی جایز کار دی ته د ما نه مخکې ولې ده کې نو دا صلاح مشورې دا څوک چې وایي که نه چې پولیس ته به زه صلاح مشورې ورکوم ډېر داسې خلک دي چې ځان باندې صحافت لیبل لګوي او دغه خبرې کوي نو دا چولټې خبرې دي صحافي کار دا دی چې هغه رپورټ کړي یو واقعه نو ګرانو کتونکو په دې عقله باندې ډي پي او 400 مسعود بنګش صاحب یو مهمه خبر ته کوم د جرنالیزم خو هم کړی دی یعنې دی جرنالیست هم دی انجینیرنګ یې هم کړی دی یعنې ډبل دغه ماسټر دا زما زرایي چې دا دومره وخت وشو چې یاره ډي پي او صاحب د کومې قبیلې دی څنګه دی آیا دی خو به ډیل نه کوي دی خو به د دغه سمګلرانو سره مخکې مار خوړلي وي د پړي نه م یېرېږي که نه یا داسې نور ناسور خلک قبضه مافیا او دوی به ځان ته خو جوړوي نه نو دفتر او د کور چی چې کوم دی دی د خپلې تنخوا نه د خپلې جیب نه تر دې چې والد صاحب ورته پیسې رالیږي دا زما کلکې زرایي دي ګرانو کتونکو زه په دې باندې نه کوم خو د 400 کې چې دا کم کار وکړو نو دا به ټول سیاستدانان هم مني عوام هم مني روغ خلک به مني چې داسې کار په 400 کې نه دی کړی د ده د ټرانسفر وجه به څه جوړېدی شي چې د دې ځای د امپیګان او ایمنېګان لاړ شي او بس آی جي پي ته کښېني چې یاره به دې رانه ټرانسفر کا دغه به یو دغه وي یې نور جایز کار د هر چا کوي ناجیزه کار چې کوم دی هغه د چا خو هم نه کوي یا نه د ایم پی ای کوي یا نه د ایم این ای کوي یا نه د یو بل لیډر کوي دا ما لیدلي دي دا ما محسوسه کړې ده نو ځکه زه تاسو ته دا خبرې کوم خو تاسو نه یو ډي اس پي یو ایس ایچ او یا یو پولیس کې تا ته بل کس وایي چې ما له پیسې راکړه زه برته دا کس پرېږدم د دې خبرو نه روزې ډایرکټ د ډي پي او صاحب دروازې کولو دي پلانکي ایس ایچ او رانه پیسې غواړي پلانکي ډي اس پي رانه پیسې غواړي دا ډیمانډ رانه کوي په دې طریقه رانه ګفټ غواړي او دا کار راله کوي ډایرکټ ځې چې کور ته یې لیږي ګوره چې کوم ایس ایچ اوګانو په وخت کې دا ګن پیدا شي هماغه ایس ایچ اوګانو باندې هغه ګن صفا کړو دا اوس ټرانسفر پوسټینګ چې کوم دی نو اوس دابطه وشوه چې په بعضې تاڼو باندې نوې نوې ایس ایچ اوګان چې کوم دی نو هغه ولګول نو ما تاسو ته دغه ډي پي او صاحب دا خبره کوله چې د مخکې ریکارډ چې کوم دی نو هغه ډېر ټیټ پروت دی یعنی د چوټو ګینګ چې کوم دی په کشمور سند کې د به غټ غټ افسران اغوا کول او هغې بېخکني یې وکړله بیا به بنیګاله کې چې کوم دی نو دی د سکیورټي انچارج و بیا خو په صحافتي دغه باندې ورسره څو خبرې کوي نو د جرنالیزم کړی د ټولو اقدارو نه خبر دی چې د صحافي لین څه دی او صحافي به څه کوي اگر چې زه ورسره زما لا ملاقات شوی دی نصیبه به لا نه شوي ملاقات کله وي نو هغه به خو دغه خبره چې یاره تصویر زما چې ګیله وه یو سړی تصویر ولې نه وباسي بله ورځ چې کوم دی یو تصویر راغلی وایرل شوی هغې هم غټه ګیله ده کیدای شي پی نه وي یا پولیس کې هم داسې کالي بیړیا شته چې د بعضې نیم سړي چې کوم دی هغه پوره شناخت ورته ونه کړي نو په دې باندې صحافیانو سره تصویر جواب دغه و چې ما لا څه کړي نه دي چې زه څه وکړم
نو بالکل یو سړی راځي مانه ویډیو کوي نو دومره سې وکړل چې هغې کې دغه د ایس فروش خلاف چې کوم اقدام پورته کوي یا روان دی یا کوم د سنیچنګ حوالې سره د ډي پي او 400 مسعود بنګش صاحب کوم کردار روان دی نو دا د 400 د خلکو خوش قسمتي ده. دا د هغوی دپاره د خوشحالۍ خبر دی چې یو داسې پولیس افسر پخوا به متل کېده که نه وي چې پولیس وغواړي نو مرغۍ به هم پر نه کوي پر نه وخي نو ډي پي او 400 دا دې غواړي نو خو یو سړی ډېر هم زورور و نو نن هغه 400 پرېښي او تښتېدلی دی خو ډېره پیسه ده ورسره خو د پیسې باوجود چې کوم دی په خپل کور کې هغه ناستې نشي کولی کېناستې نشي غلم چې کوم دی نو هغې ملاقه پرېښې ده مخرورانو ملاقه پرېښې ده سمګلرانو ملاقه پرېښې ده او چې کوم په دې ځای کې دي نو هغه ګرفتارۍ خو دغه یو خبره ضرور کومه چې په یو کس نه کېږي دا په ټیم ورک باندې کېږي دې وخت کې ضرورت چې دی نو هغه بعضې پولیس اخلکاران بعضې د ډیزبي اخلکاران بعضې د جنسو اخلکاران د دغه کالي بیړي او د دغه شانتې خلکو سره ملو دي هغوی ته اطلاعګانې ورکوي په دې باندې نظرثاني پکار ده دې طرف ته توجه پکار ده نور د ډي پي او په ایمان په ډیوټۍ په کار په زیار باندې هېڅ قسمه شک نه دی پکار زه هغه ټولو خلکو ته یم خو تاسو نه څوک ډیمانډ کوي نو ډایرکټ ډي پي او 400 له دفتر ته ځئ او ډېر په مخلصۍ سره لګیا دی ډېر چونکې زما خپلې ګیلې شکوې وې خو هغه معمولي ګیلې شکوې وې اوس یو سړی د ما سره لاس میلاو نه که زما یو کار ونه که یا یو ما ته ونه خاندل موډ یې ټیک نه او زه وایم چېرې دا پلانکې غلط دی او د هغه مورال چې کوم دی هغه زه لاندې کوم د خپل ذاتي عناد دپاره نو دا غلطه ده زه چونکې اجتماعي سوچ لرم کم افسر هم چې دی 400 له کار کړی دی په دې سر هم ګرځولی دی دومره صفتونه هم کړي دي چې هغه ځان ته هم حیران شوی دی او چې چا دی 400 سره زیاتې کړي دي ورپسې هم برملا ویلي دي بیا به هم وایو خو نن موږ د څه خلکو نه یو خوښ او دغه کنځلې کوي نو هغوی ته هم حقایق په ګوته کړي دي د هغوی غلاګانې هم را په برسېره کړي دي په هغوی هم چې کومې نیوکې کړي دي هغه د هغوی کردار کشي هم کړې ده په دې هم کړې ده چې هغه د هغوی سره زیږي هغوی د قام سره زیاتې کوي هغوی د ذلې سره زیاتې کوي نو په دغه کې بیا کمپرومایز نه دی کړی تر دې وخته پورې موږ مطمئن یو مزید چې کوم دی داسې خبرې راځي ستاسو د پولیس نه چا نه ګیله وي نو زموږ دروازې تاسو دپاره کولو دي خبرملا په دې باندې بحث مباحثه کولی شو هر سړی چې دلته افسر دی او خو سرکاري خلکار دی دا زما ستا نوکر دی جایز کار حق دی چې تاله مو کی مال مو کی ناجیزه کار چې څوک هم پچا کوي یو کم پولیس والا څوک تنګی سیاسي وي نو موږ ته وایې ویلی شو برملا یې ویلی شو جون ختم دی د دې دنیا نه ارماني تګ نه غواړو الله دې کي چې دغه ډي پي او صاحب په دې ذله باندې پاتې شي او چې په دې ذله باندې پاتې شو نو انشاءالله چې دلته کوم انټرنیشنل ډرګ مافیا ده یا قبضه مافیا ده نو دا یا سودخواري دي نو دا به د دې ذلې نه خود به خود چې کوم دی نو ختمیږي نو ډېر زیات صفت یې په دې نشو کولی چې اکثر څوک وغواړي د 400 ته یو ایمس راغلی شعیب خان ډېر تکړه ایمس و دې ټول امپیګانو ورته په بقو کتله خو هغه رشوت نه ورکو نه هغه چې کوم دی نو دې ځای نه لرې که او دې وخت کې د 400 د ټول هسپتالونو د ایمسانو کرسۍ خالي دي چې کوم ځای کې ډیل وشو هلته کې به ایمس راولي نسې نه چې دا ډي پي او رانه بوته نو دا به د دې امپیګانو د ایمنګانو ناکامي وي او دې 400 سره به زیاتي وي 400 والو دا ضرور یاد وساتئ ډېره مننه